تعالی په ټولو کائنات دا صور دي د دې موجوداتو دا صور دي دا د واجب تعالی علم ده او دا ازلی دي بس دا صور دي او دا علم ده په دې ټولو کائنات دا یو منفصل شای ده یعنی واجب تعالی نه جدا شیان دي صور دي ممکنات صور دي نو افلاطون ویلو چې علم د واجب تعالی په ممکناتو صور د ممکناتو دي دا صورتونه د ممکناتو په ازل کې چې دا منفصل دی واجب تعالی نه جدا دي لکه لالټین چې تا نه جدا ده بلب دا چې دا جدا دي او دا علم د په ټولو کائناتو په دې باندې موږ ردونه کول اعتراضونه نو یو اعتراض ده چې نه منو دا خبره چې علم صور د ممکناتو دي دا تاسو موږ صورتونه په دې ټولو مخلوقاتو صورتونه په ازل کې دا علم ده دا غلط ده ولی کدا علمي یا بیا لازم سي عدم علم بالبعض په بعضو کائناتو به علم بیان نه او په بعضو کائناتو به وي لازم به عدم علم بالبعض یا تسلسل معنی څه ده وجود دی امور غیر متناهی او بالفعل چې غیر متناهی شیان بالفعل په یو ځای دې ته تسلسل محاله وایي دلیل ملازمه چې توای افلاطون چې علم د واجب تعالی ممکنات باندې صور د ممکنات دي نو دا صور د ممکنات چې علم دا متناهی دي دا ممکنات ول صور دا متناهی صور چې کوم کائنات موجود دي زمکه اسمان شګي تاسو مونږ ټول دغه صور چې توای علم صور دي ممکنات ده نو ممکنات نه مراد ممکنات موجوده وای چې دا کوم موجود ممکنات دي دغه صور دا علم د په ممکناتو دا متناهی دي ټول کائنات خو نه پکراله مخه ته چې کوم کائنات روان دي استقبال کې چې کوم مخلوق روان ده د قبر زمانہ قیامت زمانه دا خو نه پکراله نو په بعضو علم راغی چې دا کائنات موجوده دي دا اوس چې کوم موجود کائنات دي دو باندې علم راغی چې کا صورت متناهی وای نو په دغه کائنات موجوده علم راغی په چم کم کائنات باقی دي او باندې علم نه راغی لازم سے عدم علم بالبعض اگر دا صور غیر متناهی وای صرف دا موجود کائنات صور نه ټول کائنات صور که موجود دی او که ورستر روان دي استقبال کې قیامت نه بعد دا غیر متناهی زمانہ ده دا ټول صور ته وای چې دا علم ده نو کدا صور غیر متناهی وای دا خو په ټول په یوه ځای موجود دي ځکه چې علم ده کنه علم کې خدا جایز نه ده چې نیم یا نیم نه نو دا ټول صور په یوه ځای موجود دي نو که صور غیر متناهی وای نه د ټولو کائناتو صور ته علم وای که کوم موجود کائنات دي اوس که کوم روان دي ټولو صور ته علم وای دا صور غیر متناهی وای نو دا خو د واجب تعالی علم شو نو علم خدا سره نه چې کېدای چې لګیا لګ نه ټول به بالفعل چې دا سری چې نیم یا نیم نه چې لازم شي عدم علم بالبعض نو ټول صور په یو ځای موجود دي ټول صور خو غیر متناهی دي چې دا موجود کائنات ته ورسته کائنات دي ټول صور چې واخلې دا غیر متناهی دي نو لازم شو وجود د امور غیر متناهی او بالفعل ولې علم دا کنه علم هو ټول بالفعل اته صور د ټولو کائنات وای که موجود کائنات دي که ورسته کائنات دي ټول صور وای علم دا خو ټول بالفعل ځکه علم کې دا جایز نه ده چې نیم یا نیم نه بیا خو عدم علم بالبعض راځي نو ټول صور په یو ځای موجود دي ټول خو غیر متناهی دي نو لازم شو وجود د امور غیر متناهی او بالفعل او د تسلسل وای نو که علم صور د ممکنات وي افلاطون چې ته وای نو لازم بشي یا عدم علم بالبعض بعض باندې به علم نه یا به لازم شي
وجود د امور غیر متناهی او بالفعل چې تسلسل ده والتالي باطل دلیل د ملازمه ته چې علم صور ته وایي نو دا ممکنات موجوده چې دي تر اوسه پورې دغه صور ته علم وایي نو دا خو لږ صور دي ټولو کائنات صور خو نه دي نو عدم علم بالبعض راغی په بعض علم راغی بعض باندې نه راغی اکه ټول صور ته علم وایي د کائنات موجوده وته نه ټولو کائنات ورسته چې روان دي اوس چې دي مخ کې تیر دي ټولو صور ته علم وایي دا خو به ټول بالفعل دي ځکه دا خو علم ده کنه علم کې خدا جایز نه ده چې لږ یا لږ نه دی واجب تعالی علم کې خدا جایز نه ده نو ټول صور په یو ځای وي هذا غیر متناهی دي نو لازم شو وجود د امور غیر متناهی او بالفعل وذلك تسلسل دا تسلسل ده تسلسل باطل په برهان تطبیق برهان تطبیق هغه دلیل ده چې دې کې تطبیق ته احاد دي سلسلتين وي غیر متناهی امور کنه دې کې دوه سلسله جوړې شي دوه سلسله د افراد د کل دوه سلسله د افراد د جز او افراد د کل افراد د جز دې منځ کې تطبیق کېږي تطبیق دا معنی چې یو د بل په مقابل کې راځي دې سره موږ تسلسل باطلو ځکه برهان تطبیق ورته وایي نو برهان تطبیق هغه برهان او دلیل ده چې دا امور غیر متناهی باطلې څنګه باطلې په تطبیق د سلسلتانو په تطبیق د احاد د سلسلتانو یعنی غیر متناهی امور کې دوه سلسله جوړيږي یو د کل سلسله ای د کل افرادی هغه اول نه ونی تر غیر متناهی پورې دا د کل احاد دی ایو د جز سلسله جوړيږي جز چاته وای چې داخل په کل کې چې یو مرتبه کم شي بس دا جز شوري سر نه ونی تر نوکانو پورې دا کل سلسله ده ایو مرتبه چې کم شي دا سر ته لري نو بس دا به داخل فی الکل ده به دا جز سلسله شوري شو نو دې کې مونږه غیر متناهی امور کې دوه سلسله جوړو یو کل سلسله د افرادی اول دوم دریم الی غیر نهایت یو جز سلسله غیر افرادی اول دوم دریم الی اخری بیا د احاد د سلسلتینو کې چې دا دوه سلسله دي یو کل سلسله ده غیر احاد دي افراد ایوه جز سلسله ده غیر احاد دي افراد دې کې تطبیق کو تطبیق دا معنا چې یو د بل په مقابل کې اخلو جز سلسله هر فرد په مقابل د هر فرد د کل سلسله کې اخلو مطابق کوي ورسره موافق کوي ورسره نو په دې برهان تطبیق کې احاد او افراد دی وی سلسله چې جز سلسله ده دا مونږه مطابق کوو موافق کوي برابروي کل سلسله افراد سره ځکه تطبیق ورته وایي چې دې کې تطبیق ته مطابقت ته برابری ده د احاد دی وی سلسله احاد دی بل سلسله سره ځکه ورته تطبیق وایي چې دې کې تطبیق ته احاد دی سلسله تاینو ده دوه سلسلو احاد یو بل سره مطابق کېږي موافق کېږي برابرېږي ورسره ځکه ورته وایي برهان تطبیق دا برهان تطبیق چې ده دا باطلي غیر متناهی امور چې بالفعل چې ټول فعلیت ته وتلي چې فعلیت ته نه وتلي ام متناهی وي بالفعل دا نه باطلي ځکه دا ټول دنیا متناهی ده متناهیات نه باطلي غیر متناهی باطلي چې ټول فعلیت ته وتلي اکه ټول فعلیت ته نه وتلي بعضی بالفعل بعضی نه بالفعل دا متناهی دي متناهی هونه ده باطله نو برهان تطبیق باطلي امور غیر متناهی بالفعل چې ټول فعلیت ته وتلي دا غیر متناهی نه چې بعضی فعلیت ته وتلي چې دا متناهی بالفعل غیر متناهی په دې معنی سره چې په ځای ولاړ نه دي خو چې څومره روز یا متناهی دي
دا نه باطلې دا خو متناهي دي. بل دا ده چې برهان تطبیق غیر متناهي امور باطلې بالفعل چې دا مرتبات دي چې په دې غیر متناهي امورو کې ترتیب پروت دی. کم ترتیب؟ یا ترتیب طبیعي یا ترتیب زمانی وي. ترتیب زمانی خدا د چې په اوله زمانہ کې بل په دوامه کې بل په دریمه کې بل څلورمه کې پنځمه کې دا په لړ باندې پراته دا ترتیب زمانی ده چې په مقدمه زمانه کې بل ورپسې زمانہ کې بل ورپسې زمانہ کې چې دا لړ باندې داسې پراته مرتبي یا ترتیب طبیعي پکې. طبیعي ترتیب دا چې بعضی علت ناقص دی بازوي بعضی معید دی بازوي. معید چاته وای چې عدم بعد الوجود علت لپاره د وجود د شی ثاني لکه نن ورځ معید د سبا لپاره عدم بعد الوجود رااله نن ورځ بیا به معدوم شي بیا به سبا ورځ راځي دې ته معیدات وای. معید علت لپاره د معید له لکه نن علت ناقص ده لپاره د سبا عدم بعد الوجود وجود بیا راشي نن بیا به عدم پر راشي بیا پس سبا راځي بیا سبا علت معیده د بل ورځ لپاره یعنی وجود بیا سبا پر راشي بیا به عدم پر راشي بیا پس بل ورځ راځي وهكذا. دې ته سلسله د معیدات وایي. په دا دنیا چې پرته ده دې کې ترتیب زمانی شته یو په مخکې زمانہ کې بل ورپسې زمانہ کې بل ورپسې زمانہ کې دا ترتیب زمانی شته. اگر کته ما یاد نه په ترتیب زمانی شته پکې تاسو موږ مانس کې ترتیب زمانی ده زمخ کې زمانہ کې بیا ورپسې مولوی صاحب بیا داسې تاسو کې ترتیب ده چوک مخ کې چوک ورپسې چوک مخ کې چوک ورپسې نو دا ټول کائنات چې دي دوی کې ترتیب زمانی ده زمانه کې پراته دي لړن باندې. ا ترتیب طبیعي مشته پکې بعض پر معید دي لکه دا زمانہ بعض پر معید ده. معید څه معنا عدم بعد الوجود علت لپاره د وجود شاسانی خو علت ناقص علت تام هو واجب تعالی ده. نن ورځ براشي بیا عدم پراشي بیا به سبا راځي بیا به سبا ورځ راځي بیا عدم پراشي بیا بل ورځ راځي. نو دې کائناتو کې سلسله د معیداتو ده. دا معیدات دي مثلا انسان افراد دي بعضی معید دي بعضو دي مثلا تام ماده منوی ده او به موجوده شي بیا په هغې دم راشي بیا تا زوی وشي بیا به یغه ماده منوی ده هغه به پیدا شي بیا به هغې باندې ادم راشي بیا به یغ زوی وشي وهكذا. داسې د ټولو حیواناتو کې دا سلسله ده داسې د ټولو زمانو کې هم دا سلسله ده. بعضې معید دي بعضو دي انسانان بعضې معید دي بعضو دي. معید څه معنا عدم بعد الوجود علت لپاره د وجود د شی ثاني. حیواناتو کې هم دا سلسله ده دا بوټو کو بیرو کې دا څومره بوټي موټي دي دا شان دوه کې دا سلسله ده د معیداتو. بعضو پر معید دي مثلا بیرې هغه ډوکای هغه معید لپاره بلې بیرې ا معید بیا بلې بیرې پر وهكذا. د تخمونه دا معیدات دي کنه ای بیره ډوکا به وکړي بیا به ادم پر راشي بیا بل بیره پیدا شي بیا غیر ډوکا وکړل شي بیا به ادم پر راشي بیا بل بیره پیدا شي. دا کائناتو کې ترتیب زمانی ده. ا ترتیب طبیعي ده پکې یعنی بعض پر علت ناقص دي څنګه عدم بعد الوجود علت لپاره د وجود د شی ثاني. زید ماده به موجوده شي بیا به په هغې عدم راشي دا شکل د مني به ورک شي بیا به زوی پیدا شي بیا به یو ولا ماده او موجوده شي بیا به عدم پر راشي دا شکل به ورک شي جوهر به پاتې بیا به د هغه زوی وشي وهكذا مجره. داسې حیواناتو کې داسې بوټو کې داسې ورځو شپو کې
دې کې سلسله ده علل معلول له معدات تی بعضو پارا دا غیر متناهی امور برهان تطبیق باطلی غیر متناهی امور بالفعل یو شرط اول دوم دا چې هغه امور غیر متناهی باطلی چې هغه کې ترتیبي چې په لند پراته کم ترتیب زمانی وي چې یو په مقدمه زمانہ کې بل ورپسې یا ترتیب طبیعي پکې بعضی معیدی لپاره دی بعضو دا په لند پراته چې په لند پراته کنه اوس برهان تطبیق باطلی ځکه تطبیق معنا حکم العقل اجمالا عقل حکم کې اجمالا چې د احاد او د کل سلسله په مقابله کې احاد د جز اخلي دا سره یو بل سره مطابق کوي دا د سره مطابق کوي دا د سره مطابق کوي دا د سره داسې مطابق کوي یو بل سره دا تطبیق اجمالی کوي په مابین د احاد او د سلسلتینو کې حکم اجمالی کوي عقل په تطبیق باندې مطابقی احاد دی وی سلسله چې جز والا سلسله ده احاد دی بل سلسله سره چې کل والا سلسله ده حکما اجمالیاً اجمالی حکم کوي اجمالی حکم پس کار کوي چې دوی کې لړ باندې پراته دي چې دوی ترتیبي پکې بیا تا اجمال کار کوي یو بل په مقابل کې برازي احاد دی کل دې په مقابل کې برازي احاد دی جز حکم اجمالی کار بکیږي اوس ځکه چې احاد دي سلسلو دو کې ترتیب ده کنه یا ترتیب زمانی ده یا ترتیب طبیعي ده نو په لند پراته دي نو تا عقل چې حکم اجمالی وکي بس دا یکفي څنګه حکم اجمالی بکې چې په مقابل د احاد د کل سلسله کې برازي احاد د جز سلسله حکم اجمالی سره و دا چونکه پلین پراته دي نو دا ټکا به ولګي یو به بل مقابل کې اکه پلین نه پراته لکه مچان اله کوټه مچان ډکه کې داسې دي نو عقل نه دا قادر په تطبیق دا مچان چې کوټه کې دراو لګي او لدی چوک داسې او لدی چوک بارا چوک کته دې کې عقل تطبیق کوي جنا ځکه دا پلین نه دی پراته کړه نو تطبیق نشي کولای دیو چې داسې امور کې عقل تطبیق کوي حکم اجمالی کوي په تطبیق چې عام مرتبات ترتیب پکې پروت دي لړ باندې پراته ترتیب زمانی پکې یا ترتیب طبیعي پکې بیا له سره وای غیر متناهی امور مونږ باطلو او برهان تطبیق باطلی هغه امور غیر متناهی چې ټول فعلیت ته وتلی بالفعل لکه کفیلیت ته نه وتلی بیا خو متناهی بالفعل غیر متناهی به دا معنی چې په ځای ولاړ نه دي او متناهی خو نه باطلو ټول جهان متناهی ده غیر متناهی باطل خو بالفعل چې ټول بالفعل غیر متناهی او هغه امور غیر متناهی بالفعل باطل هغه امور غیر متناهی باطل چې پکې ترتیب پروتي کم ترتیبي یا ترتیب زمانی یا ترتیب طبیعي چې دا غیر متناهی په لړ پراته ترتیب زمانی څه یو مقدمه زمانہ کې بل ورپسې کې دا ترتیب زمانی یا ترتیب طبیعي څه معنا بعض پر معیدی یعنی عدم بعد الوجود علت لپاره د وجود د شی ثاني بیا یو عدم بعد الوجود علت لپاره د وجود د شی ثاني لکه انسان افراد ماده منوی ده تا والا دې عدم بعد الوجود موجوده شو بیا عدم پر ایسی په شکل جوهر بنور کېږي په شکل د منی به ورکشي بیا ودا علت لپاره د وجود د تازوي وهكذا نو دغه ترتیب طبیعي ده بعض پر علل دي یا په ترتیب زمانی ده چې په مخکې کې زمانہ کې چې په وروسته زمانہ کې دا مرتبات چي وي ترتیبي پکې دا برهان تطبیق باطلې ولې ځکه تطبیق باندې کېږي حکم العقل بالمطابقت چې عقل فیصله د مطابقت وکي عقل فیصله وکي د مطابقت چې په مقابل د هر احد د کل سلسله کې مطابقي او سره موافقي احد د سلسله الجزء داسې مطابقي سره ځکه برهان تطبیق ته وایي چې په دې کې تطبیق ته موافقت ته
د احاد د سلسلتینو د یوې سلسله احاد برابرې احاد د بلې سلسله سره ځکه ورته برهان تطبیق وایي نو دا هغه امور باطلې چې بالفعل غیر متناهي نه هغه امور باطلې چې پاکه ترتیبي یا ترتیب زمانی مخ کا وروسته زمانه کې یا ترتیب طبي علت معلول په سلسله د معیداتو کې تر مرتبات باطلې غیر مرتب نه باطلې څنګه مرتبات باطلې چې ترتیب یې پکې نو عقل حکم به تطبیق کولای شي چې ترتیب د پکې لړ باندې پراته دي نو عقل حکم کولای شي اجمالاً په تطبیق باندې مطابق کې سره څنګه احاد د کل سره برابر احاد د جز حکم اجمالیان یو حکم اجمالی سره ځکه دوه خاصه په لړ پراته دي خو خالي عقل به اجمالی حکم وکي څنګه به وکي چې په مقابل د احاد د کل کې احاد د جز ستاره کنهشته دي بس دا حکم اجمالی پر دا کافی دی چې دوی کې لړ باندې پراته نو دې کې چونکې تطبیق ته احاد د سلسلتين ده یو سلسله الکل هغه احاد اول دوم دریم جز دریم څلورم الی اخره یو سلسله الجز چې یو مرتبه کم شي سلسله الکل کې یو مرتبه باندې کم شي به دا جز شوري شي ځکه جز داخل فی الکل ته وای کنه نو چې یو مرتبه کم شي خدا داخل فی الکل ده سر نه تر نکانو دا د کلا احاد دي چې یو درجه کته شي سر پرېګ دی دې ځای نه شوري شي نو دا د جز سلسله احاد دي ځکه جز باندې داخل فی الکل نو چونکې دې کې تطبیق تا د احاد د سلسلتینو چې و سلسله الکل و سلسله الجز دی وجه دې ته وایي برهان تطبیق اته برهان تطبیق چې دې کې مطابقت موافقت برابرۍ وي د احاد د سلسلتینو دا پسه کېدای شي اجمالاً حکم اجمالی عقل پسه کولای شي چې دوی کې ترتیب پروتي که غیر مرتبی لکه مچان دې کې عقل کار نه کوي حکم اجمالی چې یو د بل په مقابل کې اخلي ځکه په لړ نه دی بیا اوس تفصیل دا د برهان تطبیق چې برهان تطبیق اوس دا وایي چې کدا غیر متناهي صور رااله افلاطون ته دا صور د کائناتو د ته علم وایي دا غیر متناهي صور دا علم وایي کمخ کې ممکنات دي کوريست راځي قبر زمانہ ده آخرت زمانہ ده دا ټول ممکنات او صورتونه ته علم وایي دا په ټول بالفعل تاسو خو نشئ کېدای چې نیم یا نیم نه بیا خو جهل بالباس ده بیا خو نیم علم رااله نیم نه راغی ټول به پراتی بالفعل تسلسل رااله دا موږ باطل په برهان تطبیق څنګه باطل په برهان تطبیق چې موږ په دې صور غیر متناهي کې دو سلسله جوړو یو سلسله د کل یو سلسله د جز اکل پر احاد وایو جز پر احاد وایو یو سلسله د کل چې نن واخله الی غیر النهایه په جانب د ماضی کې نن نونی سنن نن اخیرانه ورځ ده الی غیر النهایه په جانب الماضی کې نو نن الی غیر النهایه دا کل نو نن صورت تا ده نن ورځې صورتونه دي یو بل مخ کې اورسته بیا پرون وال دي بیا بل ورځ وال دي بیا لا بل ورځ وال دي دا صورو کې ترتیب پروت تا ترتیب زمانی یا ترتیب طویله کمه کې متویله اگر کوم هو په علم کې هم نشته چې کم یو کم پر علت تا خو دوی کې ترتیب زمانی ده بعضی مخ کې بعضی ورسته ترتیب طبیعي شته پکې بعضی پر علل دي نو نن ونیسا نن صورتنا الى غیر نهایه دا د کل سلسله ده د دې کل سلسله احاد دي افراد دي اول صورت دوم صورت دریم صورت څلورم الى غیر نهایه یو مرتبه کم شه یو صورت کم شه پیدا جو سلسله ده ځکه چې دوم صورت نشوري کیا نو دا داخل په اول سلسله کې داخل ته جز وای نو دوم صورت نو واخله الى غیر نهایه دا د جز سلسله ده ځکه جز داخل فی الکل ته وای
نو نن ونساء الى غیر نهایه دا د کل سلسله دې صور غیر متناهی دي اگر کوم ته نامونه نه راځي چې اول کوم صورت ته خو چوک مخ کې دي چوک وروسته دي لکه مخ کې مې ته ویله ایوه مرتبه صورت نه کم شه اول صورت نه کم شه دوم صورت سوری کا دا جز سلسله ده ځکه دا داخل فی الکل ده اوس کل سلسله پر احاد دي اول صورت دوم دریم څلورم الی غیر نهایه جز سلسله پر احاد دي اول دوم دریم څلورم الی غیر نهایه خو جز یو مرتبه کم ده چې د کل دوم جوړیږي نو د جز اول چې د کل دریم جوړیږي نو د جز دوم چې د کل څلورم جوړیږي نو د جز سلسله دریم ځکه یو مرتبه جز کم ده کنه نو دا اول د کل دوم د کل دریم د کل څلورم پنځم دا اول د جز دا دوم د جز دا دریم د جز دا څلورم د جز نو د کل پنځم جوړیږي او د جز څلورم جوړیږي نو دا صورتونه غیر متناهی نن الى غیر نهایه دا کل سلسله ده دا کل سلسله افراد دي اول صورت دوم دریم څلورم الى غیر نهایه یو مرتبه کم شه دا جز سلسله ده دې افراد دي اول صورت دوم دریم څلورم پنځم شپږم الى غیر نهایه اوس په ما عقل تطبیق وکړي بین احادی سلسلتين څنګه به وای دا څه به وای چې په مقابل دي هر احد د کل کې احد من الجزء تا چې څومره کل احد دي نو په مقابل دي هر احد د کل کې احد دی جزء تا کنا په مقابل دي هر احد د کل کې هر احد دی جزء نشته یو حد پورې روان دي برابر په بیا ودرې جزء ختم شي اکل داسې په مخ تیر شي نو عقل بداوي چې په دلته دوه سلسله مونږ جوړ کړې یو کل سلسله د هغه احاد اول دوم دریم څلورم سورتونه یو جز سلسله چې یو مرتبه کم شي نو چې یو مرتبه کم شي نو اول د جز دوم د جز دریم څلورم نو چې د جز اولی د کل دومي چې د جز دومي نو د کل دریمي سلسله اوس په دې کې تطبیق وکړي عقل چې په مقابل د هر احد کې د سلسله الکل نه احد شته دی د سلسله الجزء نه چې څومره کل احد دي دومره جزء احدم دي ایو بل سره مطابق دي برابر دي کنه نشته په مقابل د هر احد د خو کې احد دی جزء بلکې احد دی جزء یو حد پورې وچلې ده سلو پورې سل صورتونو پورې تطبیق وشو دینه بعد جزء ودرې ده نور صورې نشته اکل ور کوشته دي نو که په مقابل د هر احد د کل کې مقابل د هر احد کې د سلسله الکل نه احد وی د سلسله الجزء نه نو لازم سم مساوات ته کل جزء لکه څومره کل احد او دومره جزء احد دي په مقابل د هر احد د کل کې احد د جزء راغی د اول په مقابل کې اول د دوم په مقابل کې دوم د دریم په مقابل کې دریم نو لازم سم مساوات بین الکل والجزء نو سالبه جزئیه صادقه شو چې بعض الکل ليس باعظم من الجزء بعض کل اعظم من الجزء نه ده ورته برابر دي سره چې موږ کل احاد دي سلسله دومره جزء سلسله احاد دي په مقابل د هر احد د کل کې احد دی جزء راغی نو کله جزء سره برابر شو نو سالبه جزئیه صادقه شو چې بعض الکل ليس باعظم من الجزء بعض کل اعظم جزء نه ده دا د ور برابر دي په نفس الامر کې دا قضیه صادقه ده چې کل اعظم من الجزء هر کل اعظم من الجزء ده ځکه جزء خو داخل فی الکل ته وایي اکل کې هو نور اجزای نو یو جزء نه کل غټ ته ځکه یو جزء ده اکل کې دغه جزء یا نور ور سره نو نفس الامر کې دا قضیه صادقه ده چې کل اعظم من الجزء عدالت دا صادقه شو چې بعض الکل ليس باعظم من الجزء ځکه دلته کل سلسله څومره احادو جزء سلسله عمره احاد دي نو کله جزء برابر شو سالبه جزئیه صادقه شو بعض کل اعظم من الجزء نه ده نفس الامر کې دا صادقه ده چې هر کل اعظم من الجزء ده نو لازم شي اجتماع نکیزان چې صدق موجبه کلیه سالبه جزئیه ده دا خپل مځ کې نکیزان دي اجتماع د نکیزان وراله والتالي باطل فالمقدم یا بدا څه وایي چې په مقابل د هر احد کې دا احاد د سلسله الکل نه نشتا
هر احد دا احد د سلسله الجزء نه نشته په مقابل د هر احد د سلسله الکل کې. ها یعنی کل سلسله احد شته دی، جز سلسله احد نشته. په مقابل د هر احد کې د سلسله الکل نه نشته هر احد د سلسله الجزء نه. فتناها نو جز سلسله ودرېده، یو حد پورې خلاړ، مثال سلو پورې وچلېده. د کل سلسله سل اجزا سل صورتونه جز سلسله سل دا یو بل سره مطابق شو، برابر شو یو بل. نو یو حد پورې سلسله الجزء احاد مطابق شو احاد د سلسله الکل سره یو حد پورې، زرو پورې یا لاکو پورې یا سلو پورې. بیا سلسله الجزء احاد ودرېده. فتناها نو سلسله الجزء متناهی شو. سل افراد راله، اجزا راله، یا لاک راله یا کروڑ راله. فتناها نو سلسله الجزء ودرېده، دا متناهی شو. اوس وایم چې کل سلسله متناهی ده. ولې؟ ځکه کل اجزاونه مرکب ده، هر جزء متناهی ده، هر جزء متناهی ده. دغه اول جزء متناهی شه تر سلو وچلېده، دا متناهی. کل سلسله نه ده متناهی، هغې احاد روان دي. بل جزء ده هغه بیا متناهی وای، سل یا کروڑو پورې به وای. بل جزء ده هغه بیا متناهی سلسله وای، هغې ما افراد سل یا کروڑ وای. ولې که چېرته هم ته داسې ووایې چې دغه جزء احاد غیر متناهی دی، بیا خو کله جزء برابر شو. بیا لازم څه اجتماع ونه کړي چې صرف اتصال به جزء موجبه کلیه ده. نو چې اول جزء سلسله د سلسله الجزء اولنای جزء متناهی شو، داسې هر جزء به متناهی. که چېرته هم ته غیر متناهی کې بیا به کله جزء برابرېږي، بیا به لازمي کې اجتماع ونه کړي چې هر کل اعظم من الجزء. عدالت دا ثابته شوه چې بعض کل اعظم من الجزء نه ده، نو لازم چې اجتماع ونه کړي مطالبات لرونه. نو د سلسله الجزء هر جزء دا به متناهی افراد لري، متناهی اجزا به لري. نو سلسله الکل خو اجزاونه جوړه ده، د هر جزء سلسله متناهی ده. اولنای جز تر سلو وچلېده، دوم جز به تر سلو یا کروڑو چلېږي، بل جز به تر اربو یا تر کروڑو چلېږي. هر جز به متناهی. که چېرته هم ته یو جز ته غیر متناهی افراد غیر متناهی اجزا ووایې چې د دغه جز اجزا غیر متناهی دي، بیا خو کله جز برابر شو، بیا خو لازم څه اجتماع ونه کړي چې هر کل اعظم من الجز نه ده، بعضې کل اعظم من الجز نه ده، سالبه جزیه قضیه کلیه صادقه ده چې هر کل اعظم من الجز ده، نو لازم څه اجتماع ونه کړي. نو کل سلسله مرکبه ده د سلسله د اجزاونه، هر جز متناهی سلسله ده. نو کل متناهی شو، ځکه کل مرکب د اجزاونه، هر جز متناهی سلسله ده، متناهی اجزا لري. نو چې هر جز متناهی اجزا لري، کل خو اجزاونه مرکبو، نو کل متناهی شو. ولې؟ ځکه کل مرکب شو اجزاونه، هر جز متناهی. ازم د متناهی ته نه فایده کوي مگر تناهی. متناهی چې متناهی ته زم کیا اگر که په مرات غیر متناهی خو متناهی وي. دا متناهی ده، دا متناهی ده، دا متناهی ده، دا متناهی ده. زم د متناهی ته اگر که په مرات غیر متناهی سره وي، لا يفيد الا التناهي، دا به متناهي. وإلا لازم بس مخالفت بين الكل والاجزاء ماهیتن. بیا خو کله اجزاو کې مخالفت ماهیتی راغلی، اجزای متناهی دي، کل غیر متناهی دي. دا چېرته کېدای شي؟ زم د متناهی ته نه فایده کوي مگر تناهی، نو کل متناهی شو. نو لازم چې په تقدیر د عدم تناهی خلف راغلی، خلف باطل، نو صور غیر متناهی باطل. زم د متناهی ته نه فایده کوي مگر تناهی. ولې؟ ځکه کل اجزا متحد فی الماهیتی، نو هر جز متناهی ده، نو کل بخامخا متناهی. ځکه کل خو عبارت تمام اجزاونه، چې هر جز متناهی و نو کل متناهی شو. که کل غیر متناهی، هر جز متناهی، لازم بس مخالفت ماهیتی، ماهیتونه به بدل شي،
بین الکل والاجزاء د کل اجزاء ماهیت په بدل شي اجزاء ماهیت دا چې هر یو متناهي ده کل غیر متناهي شي نه چې اجزاء متناهي وو نو کل به متناهي ځکه زم دي متناهي ته نه فائدہ کوي مگر تناهي و الا غیر متناهي وای نو لازم شي اختلاف ماهیتی بین الکل والاجزاء هر جزء متناهي نو کل به متناهي نو لازم شي په تقدیر دی عدم تناهي کل متناهي خلف رالا خلف باطل نو صور غیر متناهي چې افلاطون ویلي دي دا باطل په دې پوه شو کنه